بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې د یوې زنانه د رمضان په میاشت کې ماشوم وشي، نو چونکې د ناپاکۍ په وجه باندې خدا د دې باقی رمضان روزې نشي نیوي، نو کو چرته د دغه قضای شوی روزو د فدیه ادا کی نو د دې ذمه به فارغ شي او کنه نه فارغيږي. او دویم دا کو فدیه ادا کی او بیا وروسته صحت ملو شي نو د دغه روزو قضایی په لازم ده او کنا فدی ادا کول سره ذمه فارغه شوی ده. علامه شامی لیکلی دی المریض اذا تحقق اليأس من الصحه فعليه الفديه لكل يوم من المرض. فدیه ورکول خدا هغه سړی د پاره د هغه مریض د پاره جایز ده او ورکول پکار دی چې کله هغه د صحت نه بالکل نا امید شي، فی الحال هم صحت نشتا خو لیکن په مستقبل که هم د صحت نه امید دی، ډاکټرانو ویلي چې د صحت اوس ممکن نه دی او دا بالکل سیریس مریض دی، نن سبا کې ورځ دوه کې د باندې مرګ راتلی شي. نو چې کله بالکل د صحت نه امید شي او د روزو د نیولو د سره قدرت او طاقت پاتې نشي، نه فی الحال او نه په مستقبل کې د دې د امید کېدلی شي، نو داسې سړي د پاره فدیه ورکول جایز دی. او فدیه د هر روزې د یو صدقه فطر په مقدار باندې ده چې هغه د درویش مدرسې د فتوی مطابق 300 روپۍ لازمیږي، نو الله دا فدیه ورکول شي. او کو چرته د یو مریض فی الحال خو صحت نشته خو لیکن په مستقبل کې د صحت امید کېدلی شي چې ماته به صحت ملو شي، نو په دې صورت کې دا فدیه نشي ادا کولی چې کله صحت ملو شو د دکې روزو قضایي به راګرځي. اوس یو انسان دی هغه ته ډاکټرانو وویل چې دا سیریس دی قریب الموت دی او د فدیه ادا کړه، بیا الله کرم وکړو د ته صحت ملو شو، نو اوس په د باندې د دک روزو قضایی شته او کو نشته، نو او جدا به د دک روزو قضایی راګرځي. هغه فدیه چې کما د ادا کړی دا اب د طرف نه نفلی صدقه وګرځيږي، چونکه صحت د نشوالی په وجه باندې د فدیه ادا کړی و او دلته صحت دوباره رالو، نو لہذا او مکه حکم به دوباره راځي د اک روزو قضای شوو قضا به راګرځي او دا فدیه چې کوم ادا کړی دا دک فدیه به نفلی صدقه وګرځي. السلام.